मोहतरम सामीन किराम, रब कायनात मंग तासोला ढेर कीमती ژوند را کړی دی، ډیر قیمتي ټایم ساعت او زندگی را کړی ده. زندگی د الله د طرف نه یو بیشبها او قیمتي او اعلی او اشرف گفت او تحفه ده. دا وخت انسان هر ځای ته رسولی شي. دا وخت انسان کوشش وکي د الله یو ولی تی جوړولی شي او د الله قریب بنده تی جوړیږي. که دې وخت نه انسان فایده وانخلي نو دا د شیطان بنده جوړیږي، دا د شیطان ملګری جوړیږي. وخت ډیر قیمتي دی. د انسان په ترقی او په زوال کې د ټیم د وخت ډیر لوی کردار دی. د دې اوقات د دې لمحاتو د دې شپه او ورځ ډیر لوی کردار دی. لہذا منگ تاسو له سوچ پکار دی چې زمنګ اوقات، زمنګ ټیم، زمنګ ساتونه کم ځای کې تیریږي. چې کوم انسان دا سوچ وکړو دا انسان کامیابیږي. د دنیا ترقی هم ټیم سره تړلې ده، د آخرت ترقی هم ټیم سره تړلې ده. الدنیا مزرعة الاخره، دا دنیا د آخرت د پاره پټې دی. او پټی ته چې یو انسان کرونده کوي، پټې کوي او د پټی خیال ساتي، د ټول کور سترګې هغه ته وي. وایي زما پلار پټی ته ځي، زما پلار کرونده کوي، زما پلار زمینداری کوي، او دغې ته د ټولو خیال وي چې دا زمینداری وشي نو د دې نه به غله را پیدا شي او د دې نه به پل فروټ پیدا شي او د دې نه به زرغونه راوخیږي. دا زرغونه به موږ څه وخورو، څه به بازار کې خرڅ کړو، څه به د بچو په تعلیم خرچ کړو، څه به د خپل دکاندارۍ کې تجارت کې خرچ کړو، او څه باندې به واده وکړو، او څه باندې به د سهولت څیزونه والو. خو که دا کرونده چې کوم کرونده کوونکی دی، زمیندار دی، هغه اسې پټي ته ځي اول ته تخم ناچوي، نو دا د ځان سره سره د معاشرې دپاره هم بوج شي، د خپل بچو دپاره هم بوج شي، او د ده بچي او د ده ټول خپل خپلوان ترقي نه کوي او تباه شي. که سبا هغه سړی وایي چې ما خو څه نه کرلي، ټول خلک خفه شي. نو دا ژوند، دا زندگی، دا د الله د طرف نه یو قیمتي سرمایه او اساسه ده، یو قیمتي شی دی. د دې مثال د واورې دی. واورې نه که واوره دی اوبو کې واچوله، شربت کې دی واچوله، او دا سان یو شی دی پکې کېغوستو، نو هغه څیز به د خرابتیا نه بچ شي، اوبه به دې خوږې شي او اوبه به دې یخې شي، فایده به ترې والې. که دا واوره همداسې پرته وي نو دا به ضایع شي او ستا په کار به مرانه شي. دقه شان دا وخت تخم دی چې کم تخم تا پټي کې وانه چو، میږان به راشي دا تخم به وخوري، خزنده به راشي، حشرات الارض به راشي، هغه تخم به وخوري او ضایع به شي. دا وخت تلوار دی. تلوار چاقو چاړه په شان باندې دی. چاقو چاړه تلوار د کار دپاره راغلی چې انسان پې څه شی کټ کړي او خپل استعمال کې راولي. لوی د غوښې یو ټوټه وي، که چاقو د سره نه وي، تلوار چاړه د سره نه وي، هغې نه ته فایده نشي اخیستی. په دې باندې ټوټې ټوټې کې یو څیز پې قیمه کې، او دغه نه پیاز ټماټر پې کټ کې، او دا شان په قینچي باندې کپړه کټ کې، د هغې نه ښایسته ښکلی کوټ، بنیان او مختلف شیونه جوړ کې. که دا تلوار چاقو چاړه نه وي او دا په کار باندې نه راولي، دې ته زنګ ولګي. یو هوښیار کس وایي، یو هوښیار کس وایي دا ژوند چې کوم دی دا تلوار دی. الوقت سیف، الوقت سیف فاقطعه والا قطعک. وایي دا ژوند یو تلوار دی، قینچي ده، چاړه ده، ستا په کار راتلی شي، دین تا ته استعمال کا، څه ښه څیز کې استعمال کا، څه شی پې کټ کا، نو ستا په کار به راشي. دا وخت سکول کې سپینډ کا او هلته تیر کا، تا نه به لوی افسر جوړ شي. مدرسه کې تیر کا، هلته کټ کا، تا نه به لوی عالم مفتی شیخ الحدیث جوړ شي. په دکاندارۍ کې کټ کا، هلته به تا نه لوی بزنسمین او لوی جایداد والا کس جوړ شي. او سیاست کې تیر کا، ته به یو لوی لیډر جوړ شي. چې چرته هم تیرې دا وخت کټ کا، تلوار دی. و الا قطعک، که داسې دې ونه کړو نو دا وخت به تا ټوټې ټوټې کی.
دا وخت با تا نه یو ورځ کمی، یو ورځ ماښام چې تیر شي قینچي تلوار تا نه یو ورځ کټ کړه، چې میاشت تیر شي میاشت یې کټ کړه، چې کال دنه تیر شي دې نه کال کټ کړه. رو رو ته بونډې سونډې کېږي، ته کمیږي خو تا ته پته نه لګېږي. دا چې کله ستا اعضا کمزور شي بیا تا ته پته ولګېږي چې دې وخت دې ټیم خو زما اډوکو نه ټول رس راښکلو او ټوله هغه طاقت یې رانه ختم کو. نو دې وجې نه عزتمندو ډېر سوچ کول پکار دي. اکثر بار ملکونو کې یو ملګری دی زموږ بار ملک نه راغلی دی، هغه مخکې ماته ویلو وایي اکثر کسان چې بار ملکي مسافر وي په دیرو کې او یا کم سټوډنټان په هاسټلونو کې اوسېږي، کم کالجونو یونیورسټو کې چې هاسټل وي، یا دلته پېښور کې فقیرآباد کې هاسټل دي، په هاسټلونو کې اوسېږي، د دې جینکو هلکانو ډېر ټایم ضایع کېږي او دوی سره موبایلز وي، گیمونه کوي، ټیک ټاک کوي او دا شان موبایلز کې مختلف گیمونه کوي، پبجی گیمز کوي او دا شان نور مختلف گیمونه کوي، خپل ټایم ضایع کوي. نو وخت تلوار دی، دینه کار والا ګینې طالب کار وګوري. نو دی کسانو ته سوچ کول پکار دي. انسان له بیجا او فضول خبرې هم نه دي کول پکار. خبرې څلور قسمه دي، کارونه هم څلور قسم دي. دا یاد لرئ انسان ټایم ولې ضایع کېږي؟ ښه او بد پیژاندل غواړي. چې ته بد نه پیژنې نو د بد نه به ځان څو ساتې؟ نو دا د هوښیارتوب خبرې دي، څلور قسمه خبرې دي. په دې کې یو خبره کول پکار دي ځکه هغې کې فایده ده. درې قسمه خبرې نه دي کول پکار. هره خبره چې ته کې نو هغې ته ګوره، یا به سراسر نقصاني وي، نقصان سړی پیژني، سراسر به نقصانی وي، یا به دویم داسې خبره به وي چې نه به پکې نفع وي او نه به پکې نقصانی، او دریمه داسې خبره ده چې هم به پکې نفع وي هم به پکې نقصان وي، نفع او نقصان به پکې دواړه وي. نو دا درې واړه کارونه د نه کولو دي، ځکه دې کې هر ځای کې نقصان شته. څلورمه خبره هغه ده، اصل خبره هغه ده، اصل کار هغه دی چې هغه سراسر فایده پروفیټ او انسان ته ترقی ورکوي. دقه کار د کولو دی. چې کم نقصانی دی مه کوه، چې کم کې نقصان فایده دواړه شته. هوښیاران خلک داسې کار نه کوي، ریسکي کارونه وایي ځکه دې کې نقصان هم دی، دا کار هم پرېږده. چې کم کار کې نه نفع شته او نه نقصان شته نو څه فایده ده، دا کار هم مه کوه. نو 1/4 کار کول پکار دي. په څلورو کار